دویم حق د بچی بیا په مور او پلار باندې څه شی دی نو چې کله انسان نکاح وکي او لږې ورځې تیرې شي نو د دې ښځې او خاوند دواړو خواهش دا وي چې موږ له الله یو بچی راکړی دا لوی خواهش وي او که بچی نه وي بیا ډېر د پریشانو سره مبتلا وي نو چې کله بچی په ګېډه باندې شو د مور اوس د ده حق هم په دې مور او پلار باندې شته دی اول حق خو د مور او پلار په دې بچی باندې دا دی چې په دې ټایم کې د دوی د بچی دپاره دعاګانې غواړي دا د پیغمبرانو عادت دی چې هغې به د خپلو بچو دپاره دعاګانې غوښتې زکریا علیه السلام چې کله د بچی دپاره دعا غواړي نو هغه وایي رب هب لي من لدنك ذريه طيبه الله ما ته بچی د خپل طرفه راکړه یو پاک بچی راته راکړه د خپلو بچو دپاره به دعاګانې غواړي ځکه کمی دعاګانې چې الله ډېرې زر قبلي په هغې کې یوه دعا د مور او د پلار د خپل بچي دپاره د مور او پلار دعا د بچي دپاره الله نه رد کوي که دوی ورته خیره هم کوي الله یې نه رد کوي که دعا هم کوي نو الله تبارک وتعالی یې نه رد کوي د بچو دپاره به دعا غواړي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قرآن دکته د داسې دعاګانو نه چې د هغې کې د خپلو بچو دپاره دعاګانې غوښتې شوي دي نو چې کله بچی د مور په ګېډه باندې دی دویم حق د مور او پلار باندې د هغه دا دی چې دا مور او پلار به د هغه دپاره څه غواړي دعاګانې غواړي الله ما ته بچی راکړه خو نیکمله بچی راته راکړه ځکه چې بچی نیکمله وي دا د مور او پلار د سترګو یخوالی وي د ملا مضبوطیا وي او که دغه بچی بدعمله وي او سبا رالوی شي بیا دا مور او پلار وي چې ستا نه نه شوی نو ښه به وه چې تاړو پیدا شوی نه وی نو ښه به وه تا خو زه په شرمونو وشرمولم په معاشره کې دا وایي که نه وي بیا بدعمله بچی چې که نه د ده نه د شپې به هم خوب نشي کولی ولې دی په نیمو نیمو شپو په بیټکونو کې ناست دي د یو ځای د لوپرانو سره ناست دي او بل ځای د لوپرانو سره ناست دي پلار هم ټایم په ټایم راپاسي ګیټ ته ګوري ورته ګوري مور هم ټایم په ټایم راپاسي او ګیټ سیکي چې دا راغلی دی که نه دی راغلی سهار شي نه پلار خوب وکړي او نه یې مور وکړي دروازې ته ګوري دا لوی عذاب بیا دی که نه دی دا بیا لوی عذاب دی بدعمله بچی نو دویم حق د بچی په مور او پلار باندې دا دی چې د دپاره څه غواړي د الله نه دعاګانې غواړي الله بچی راکړه خو نیکمله بچی راکړه دریم حق د بچی په مور او پلار باندې دا دی چې کله دی پیدا شو نو په ښي غوږ کې به ورته اذان وکړي او په ګس غوږ کې به ورته اقامت وکړي دا د بچی حق دی او بل حق د بچی په مور او پلار باندې دا دی چې په اومه ورځ به ورته عقیقه وکړي عقیقه څه شی دی الک دی او ستا وس کېږي نو د الک د طرفه به په اومه ورځ باندې دوه ګډان یا دوه چیرې حلال کې خیراتي او جینۍ ده نو په اومه ورځ باندې یو ګډ یا یو چیلې به حلال کې خیراتي دی د عقیقه په شریعت کې ویلی شي دا سنت طریقه د ثواب په ډېر زیات دی خو کوم انسان چې طاقت کېږي او د چا چې طاقت نشته نو به هر حال هغه ګناهګار نه دی نو دوه چیلې یا یو چیلې دا حقیقه ده نو که ته شل نه 200 چرګان حلال کړي ته 200 چرګان حلال کړي هم سنت طریقه دې ادا نه کړه وایي مولانا صاحب په اومه کې به زه دیګونه راوړم لکه دیګونه نه ټول کلي د دیګونه پاخه کا سنت طریقه وشوله ونه شوله هغه دوه چیلې حلالول هغه تاونه کو نو بل حق د بچی په مور او پلار باندې دا دی چې په اومه ورځ ورته عقیقه وکړي او بیا ورته یو ښایسته نوم کیدي څه ورته کیدي یو ښایسته نوم د صحابه کرامو نوم د پیغمبرانو نوم د صحابیاتو نوم داسې یو ښایسته نوم ورته کیده وه دا د بچی په مور او پلار باندې څه دی حق دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر انسان بل انسان ته ډالۍ ورکوي او کم انسان چې خپل بچی ته لومبۍ ډالۍ ورکوي نو هغه ښایسته نوم دی کوم
کوم انسان چې خپل بچی ته لومبې ډالۍ او لومبې تحفه ورکوي هغه څه شی دی ښایسته نوم دی نو دا ډالۍ ښایسته ورکوي او ښایسته شرعي نوم ورته کېده د شریعت برابر نوم ورته کېده دا نه چې په انګریزانو کې ورلته نوم خوښ کړي په هندوانو کې ورلته نوم خوښ کړي د فلمونو او د ډرامو نوم ورته ته خوښ کړي او بیا ما پسې راشي چې استاد صاحب د دې نوم څه معنی ده نو تا د فلمي اکټر نوم ایښی دی تا د یو هندو نوم ماله راوړی او تپوس کوي د دې معنی څه ده نو داسې نوم به نه ږدي ځکه د نوم په انسان باندې اثر وي نو که چا خپلې لور ته د یوې ډمې نوم کېښودو نو دکه اثر به په دې جینۍ باندې ښکاره کېږي د یو فلمي اکټر نوم دې خپل زوی ته کېښودو سبا به بیا ګیله نه کوي چې دا خواړو زما خبره نه مني د صحابي نوم پکې ده د پیغمبر نوم پکې ده وه نو بل حق د بچی په مور او پلار باندې دا چې بچی ته څه کېدي ښکلی نوم کېدي چا زموږ باندې د بچو ذمهواري